د مسلمانانو د جنت د اتو دروازو نه به اواز کېږي یوې زنانه ته. کومه زنانه ده چې هغې ته به د جنت د اتو دروازو نه اواز کېږي؟ یا حبیبي راځه په ما داخله شه، بله بوتۍ راځه دی خو په ما داخله شه. دا هغه زنانه ده چې د خپل خاوند عزت کوي، د خپل خاوند تابعداري کوي، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فرمانبرداري کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي. د کومو ګناهونو نه؟ د غیبت نه، د دروغو نه، د چغلۍ نه، د فلمونو او ډرامو نه، د کنځلو نه، د بدو ردو ویلو نه او د غیبت نه او غیرو ته کتلو نه او غیر دې ته کتلو نه، ډانس مانس وغیره، او د شرابو نه، د سودو نه، رشوت نه او داسې ډېر قسمه ګناهونه دي. هر انسان ته ځان معلوم دی. نو هغه زنانه به ته به د جنت د هرې دروازې نه اواز کېږي. انشاءالله موږ به پرې عمل کوو چې زموږ دا سعادت موږ ته نصیب شي. نو موږ بعضې خلک وایي زموږ لپاره یو دروازه کافي ده، نو بیا ته څه ضرورت دی؟ دا خو د کرام او د اعزاز خبره چې الله جل شانه د غونډو دروازو نه ته اواز کېږي او تا داخلي جنت ته.